بد د خور سره یو کم د پنځپیر هوا وخلې پنځپیرې یما ماشاءالله ارادې بد د خور سره یو کم ارادې بد د خور سره یو کم د پنځپیر هوا وخلې پنځپیرې یما اوس دعوت ورکو حضرت مولانا حفیظ الله صاحب ته چې هغې مایک ته تشریف راوړي حضرت مولانا حفیظ الله صاحب الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ود له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له أحد صمد في الذات والصفات هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا
بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم ليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت الشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. متفق عليه. آمنت بالله صدق الله العظيم. हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में। हमारा काम है रातों को रोना, याद दिल भर में। हमारी नींद है महवे ख्याल यार हो जाना। दरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। आज़ीज़ानो, द इज्तिमाए पंजपीर او دلری علاقونا رالغلو علماء کرام مشایخ عظام او نور اراکین اشاد ټولو د پاره دا د خوشاله خبره ده، ځکه چې دنیا کې مختلف مجالس او محافل جوړیږي. د چا محافل د دنیا د حاصلولو د پاره وي، د چا به یو مقصد او یو غرض د پاره وي، د چا به بل مقصد او غرض د پاره وي. الحمدلله اجتماع پنجپیر دا صرف د دې مقصد او غرض د پاره دی چې د الله په دین باندې خرج کو او دا دین توحید دنیا ته ورسو. عزیزانو، په کائناتو کې مسلمانانو باندې داسې دور شرع هم نو راغلی لکه نن سبا چې مسلمانانو باندې کم دور راغلی. مسلمانان د مشکلاتو او د اختلافاتو یو لوی شکار شوی دی. د هغې بنیادي وجه دا ده چې خلکو د الله جل جلاله کتاب قرآن کریم سره تعلق کم دی، او چې کله د الله د کتاب سره تعلق کم وي
نو بیا به اختلافات سوای او مشکلات به هم سوای خو پروردگار عالم الہ العالمین رب الارباب داسې علماء کرام او داسې شیوخ اعظام من ترا کړی دي چې هغوی زمونږه رهنمایي کوي د الله جل جلاله د دین طرف ته او چې تر څو پورې زمونږ او ستاسو تعلق د الله جل جلاله د دین سره وي انشاءاللہ اس قسم اختلافات بنی مسلمانان به یو موټی متفق او متحد وي اللہ جل جلالہ قرآن کریم کے اعلان کرے دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ فرمائی چھے زما بندگانو کچر تاسو دنیا کے د خوشحالے جون تیرا والغواڑے او تاسو کامیاب دل غواڑے او دنیا او آخرت خیستا کول غواړئ نو واعتصموا بحبل الله الله فرمایي چې زما بندگانو یو موټی شئ د الله جل جلاله په کتاب باندې ولا تفرقوا شرم جدا جدا نشئ چرے باستاسو خلاف کفری ممالک خلو نشی کولا والے او ساسو خلاف بات شرے خبر نشی کولے نن سبا مسلمان سرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعوے کولو سرا ذلیل دے او خط دے او ٹکڑے ٹکڑے دے بنیادی وجدا دے چھ قرآنی کریم منگاو تاسو تا کم ترغیب را کڑے دے آغا ترغیب منگا خلقو تا ہم ندے ور کڑے او پل سڑتا ندے کس کڑے آغا اللہ جل جلالہ احکم الحاکمین ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دغه دعوت او توحید پارا را لے گلے ہو چھ مسلمانان یو موٹے او یو اتفاق او اتحاد والا جوڑ شے آغا پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو ید اللہ علی الجماع دا اللہ جل جلالہ امداد جماعت سروے نی یو فرد سروے نی سو کسانو سروے زکد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے قرآن کریم او جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنظیم باندے دیر زور ور کڑے دے چھے اے مسلمانانو یو تنظیم جوڑ کئی یو اتفاق و اتحاد ہو گئے نن سبا سرد ډیر والی مسلمان ذلیل دے نن سبا سرد ډیر والی مسلمان ہر ځای کې وال خوري بنیادی وجه دادا چې کچره زلک ترقی وکما یو سو کسان ځان سره مرګري کما بل سره یو سو کسان ځان سره مرګري کې نیم مسلمانان په دې لاړ شي نیم په دې لاړ شي نیم په یو باندې نیم په بلا هغه کم طاقت او روب چې الله مسلمانانو نو ورکړي واغه طاقت او روب ختم شو اسلام چرندا دعوت شالن دے ورکړي چې مسلمانان دې ټوکړې ټوکړې شینانا مسلمانان بد کفارو وړاندې ټوکړې ټوکړې نه کوي رب کائنات اعلان کوي واعتصموا بحبل الله
هغه صحابه کرام چې کله د اسلام نه وړاندې قرآن کریم د هغوی باره کې وایي كانوا من قبل لفي ضلال مبين د اسلام نه وړاندې د الله جل جلاله د دین باغیانو خو چې کله اسلام راوړو نو بیا د یو بل نه قربانېدل د اسلام نه وړاندې د یو بل مخالفین یو بل لاره کې خپه وغځوله دوی به چې څوک داسې ځوان او نر شته دی چې زما خلاف وکړي بل به راغی چې ما نه بل بهادر نیستی خپه به یې کټ کړه بره چتله به یې وغورځوله دا د هغوی حال او چې کله د الله جل جلاله کتاب طرف ته راغلو اعتصام بحبل الله وکړو د الله جل جلاله د دین تابعدار شول بیا قرآن کریم سوی واذکروا نعمت الله اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم بیا الله جل جلاله د صحابه کرامو مابین کې مینه او محبت واچو نن سبا مختلف علاقونا څوک د یوې علاقې نه راغلی دی څوک به د سوات نه راغلی وي څوک به د بونیر نه راغلی وي څوک به د پېښور نه څوک د کراچۍ نه څوک د بل ځای نه یو بل سره مینه او محبت کوي چېرته یې لیدلی هم نه یې چېرته یې تعلق هم نه و خو صرف و صرف د الله د کتاب په وجه باندې چې دا سړی د الله د کتاب دعوت کوي ګوره خبردار داسې نه ده چې زه دعوت کومه مختلف رکاوټونه به وي مشکلات به وي قسمه قسم بدنامې به لګېږي هېڅ قسمه بدنامو خیال به نه ساتئ الحمدلله علماء حق اجتماعي پنځپیر د مسلمانانو د خیر خواهی د پاره جوړه شوې ده والله چې دا څو خبرې مې وکړې مقصد مې والله که دا وي چې یا به چا طرف ته اشاره وي نه مقصد مو دا دی چې هر څوک وي که هغه خپل وي که هغه پردی وي نو اعتصام بحبل الله پکار دی همیشه به خوشحال وي دیلا رکبا مشکلات ہوئی قرآن کریم اعلان کے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون اللہ فرمیدہ سے ندہ چی کلمہ میں ہوئی سبا مشکلات راغې نو زه مشکلات نشم برداشت کولی نانا کله چې تا وې چې ان الذین قالوا ربنا الله دې نه وروستو ثم استقاموا بیا به کلک شئ ای د الله بندګانو داسې دور راغلی دی داسې د فحاشۍ دور داسې د منکراتو دور داسې د الله جل جلاله د قانون نه باغیان خلق پیدا شوي دي والله چې وی ګورې حیران بشي نن سبا څومره فحاشي ده بنیادی وجه دا ده چې موږ تاسو د الله کتاب نه دی اورېدلی مخکینو قومونو باندې نظر واچوئ یو مثال درکوم کله چې سن 67 کې بیت المقدس یهودیانو فتح کو جمال ناصر د مصر صدر او د هغې نائب صدر عبدالحکیم عامر هغه یهودنې ښځې سره واده کړی و او تمام قوم ته اعلان کړی و چې ای خلکو نن شپه به دمتوبي او بربند به زنانه ګډېږي نو د یهودو خو یو ناشنا چال وي
یهود چې کوم کارونه کوي نو هغې ته زمونږ سوچ ډېر وروستو رسېږي. جمال ناصر په هغه شپه باندې ډمتوب کوو او یهودیانو ته غیر چاپېره لارې بندې کړې وې. هغوی په راډار سیسټم باندې د سمندر د پاسه راغله او 400 جهازونه ورته ځای په ځای باندې وسوځول، ټینکونه یې ترې ونیول، هر څه ورله ختم کړه. صرف دا وجه وه چې هغوی دمتوب کوو، فحاشي یې خوروله، د الله د دین خلاف کارونه یې کول. من او تاسو که چېرې د الله د دین خدمت ونه کو، نن سبا څومره فحاشي کېږي د نیټ په ذریعه باندې، که چېرې من د دې روکتام د قرآن او د سنت په ذریعه باندې ونه کو، من به هم دغه شانتې یوه ورځ الله پاک ناکاموي. الله بیا هغه ورځ نه راولي چې موږ ناکام شو. انشاءالله جماعت اشاعت التوحید والسنه امیر محترم استاد محترم شیخ القرآن علامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتہم العالیہ دا اجتماع منعقد کړی هم دی دپاره ده چې د ملک نه شرکیات ختم شي، بدعات ختم شي، رسمونه او رواجونه ختم شي، فحاشي ختم شي، د مسلمانانو مابین کې اتفاق او اتحاد راشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې داسې زمانہ براشي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې داسې زمانه راتللو والا دی چې خلک به مال او دولت راغونډوي، خلک به مال او دولت دپاره ډېر زیات خوشحالي، دا به نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی، خو صرف خپل جیب بډه کوي، صرف خپل اکاونټ بډه کوي. الله جل جلاله د دین اسلام د خورولو دپاره، د فحاشیو د ختمولو دپاره، د حرامو د ختمولو دپاره قرآن کریم را لېږلی چې خلکو دغو منکراتو نه ځان لرې وساتئ. هغه پیغمبر علیه السلام چې موږ او تاسو ته د هدایت دپاره مختلف لارې ښودلې دي، من ته قرآن او سنت د الله جل جلاله کتاب راوړو د دې دپاره چې ای خلکو داسې زمانه به راشي ای زما امتیانو الصابر فیهم علی دینی کالقابض علی الجمر. داسې زمانه به راشي چې تاسو به دین باندې عمل کوئ، په دین به عمل دومره درته ګران شي لکه لاسو کې چې تاسو سره سکروټه وي. څوک به در باندې یو قسم بدنامۍ لګوي، څوک به بل قسم بدنامۍ در باندې لګوي. جماعت اشاعت التوحید و سنت حق پرستی یوه نمونه دا هم ده چې خلک به مختلف قسمه هر قسمه بدنامي لګوي، خو موږ به د الله جل جلاله د دین نه شرم نه رسو کېږو. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې زما امتیانو مالا صرف دو سیزونو ضمانت راکئی، میں ازمن لی ما بین لحیئی و ما بین رجلی ازمن له الجنہ. پیغمبر سلام فرمائی چې یو د خولې ضمانت راکوي او یو د شرمګاه ضمانت راکوي، نو انشاءالله د جنت ضمانت ورکولو والا جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. یو د خولې سره ډېره ګزاره کوئ، داسې مه کوئ چې بس صرف خبرې وباسئ، او یو د بې حیاییو نه ځان وساتئ. الحمدللہ جماعت اشاعت توحید و سنہ
دا حق جماعت دی او حق پرستو جماعت دی الحمدلله زمون جماعت کې لوی لوی شیوخ دي لوی لوی علما شته زمونږ شیوخ او زمونږ علما چې زمونږ څنګه رهنمایي کوي د قرآن او د سنت مطابق ان شاء الله مونږ به هر میدان کې ملګری وکنه ټول دا وعده وکړي چې مونږ به امیر محترم سره او زمونږ چې څومره شیوخ دي او زمونږ چې څومره علما دي چې مونږ ته څه رقم هدایات راکړي ان شاء الله مونږ به هر ځای کې ملګری وکنه الحمدلله دا حق پرست جماعت دی وای مونږ د موسی قصې په پاڼو کې لوستلې دي مدام په خدای قسم کمې د وخت فرعون نه سترګه سوځي د دنیا خلک به هر څه وایي د دنیا خلک به هر څه وایي هر قسمه خبرې کوي وای منګه د موسی قصې په پاڼو کې لوستلې دي مدام په خدای قسم کمې د وخت فرعون نه سترګه سوځي عزیزانو د دین اسلام د دین توحید مخالفت به په هر طریقه باندې کېږي الحمدلله من په پاڼو کې د موسی قصې لوستلې دي ان شاء الله موږ الحمدلله پیدایشي اشاعتیان یو تر مرګ پورې به اشاعت کیو او اشاعت سره به کلکه وعده کوو زمونږ چې څومره شیوخ دي د ټولو احترام به کوو الله دې موږ تاسو په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين